بسم الله الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین سورج وړاندې ز افغانستان ته تللی وم افغانستان کې مو تقریبا یو هفته تیره کړله زیاتره مونږ د جلال آباد کابل او خواوشا سیمو چې کوم دی د هغې چکر ولګو د خلکو سره میلاو شو مختلف خلکو سره چې پای کې سیاسي مو په هغې کې عام خلک وو زیاتره دا یو ذاتي ویزټ بوته وایي دوره بوته وایي د دې د وجې نه افیشیلي ما دا چا سره دغه نه کړی خو لږ تاثرات چې زما کوم د افغانستان کې د حالاتو باره کې پاکستان باره کې د امن باره کې خلک سوي بیا چې دا تاسو سره لږ شیر کړو مونږ جلال آباد ته لاړو په لاره باندې یو خو زه دا خبره وکړم چې ما ته په لاره باندې هېڅ قسمه نه د تورخم نه واخله تر جلال آباد او بیا د جلال آباد نه کابل دې کې اکثر موږ زیاتره سفر د شپې کړی دی خو د الله فضل و چېرې لارې مکمل سکې ور ما ته ښکارېدی کم از کم ما چې چا نه تپوس هم وکړو ټرالر والا سره میلاو شو د عام ډرایورانو سره میلاو شو نو هغوی هم دا خبره وکړله کابل کې هم چې ته په سټریټس کې ګرځېدې نو داسې رش ډېر زیات و مارکیټونه غټې غټې پلازې دا یو عام خبره ده د کابل کې د عامو خلکو را روان حالاتو باره کې څه خیال دی یو خو دا دی چې خلک ډېر زیات د یو یارې او د ترخې په ماحول کې دي یاره دا ده چېرې څه به کېږي هېڅ سړی هم نه دی خبر چېرې را روان وخت په افغانستان کې به څنګه وي یو طرف ته خبرې کېږي چې دوه قسمه خلک یو هغه خلک چې شتمن دي د بهر ویزې لري بهر کې کورونه فلیټونه لري او د زیاتره په دې شلو کالو کې خو ما په خیال هر افغاني ته چې موقع میلاو شوې ده هغه د ملک د وهلو ښه کوشش کړی دی او پیسې چا ترکیې ته وړي دي چا چې کوم دی یورپ ته وړي دي چا اسټرالیا ته وړي چا امریکې ته وړي دي خو چې چېرته وړي دي هلته کې فلیټونه او ځان له کارونه مورنه پې شروع کړي هغه خلک تقریبا ما ته دا وویلی شو چېرې هغه خلک د افغانستان نه تللی دی اوس ټول په یورپ یا په اسټرالیا یا په امریکا دې ملکونو کې ناست دي او اوس دلته کې کم خلک چې پاتې دي زما زیاتره خلکو سره خبرې وشو نو هغه داسې ښکاري چې لکه هغوی سړی ځان ریزاین کړي بس یاره لیټس فیټ د قسمت او د نصیب په جولای کې چې کوم دي ځان وغورځي یاره چې څه کېږي هغه به کېږي او هر سړی دې ته تیار دی چې یاره د مرګ نه سوا خو څه شته نه مطلب داسې یو ماحول مالتي کول بله دا ده چې د حکومت نه خلک خفه ډېر زیات دی او خو پلویان هم ډېر دي خفه چې کوم خلک دي هغه خلک دي چې د چا توقعات د ډاکټر غني صاحب نه چېرې غني صاحب به د حکومت او د بډې رشوتونه دا به ختم کړي او قابلان خلک به مخې ته راولي هغوی چې ډاکټر صاحب هغه کار ونه کړو او ټول هغه خلک چې فیسبوکیانو یا چا له ښه انګریزي ورتله یا چا ښه کوټ ټایي اچوله دا کابل جلال آباد افغانستان چې کوم خبره دی هغه کوم هغه خلک یا چې په فیسبوک په ټویټر باندې ډېر اکټیو دي هغه خلک یې رامخکې کړي دي هغوی له چې کوم دی واک اختیار ورکړی نه د هغوی خانداني بیکګراونډ شته نه د هغوی چې کوم دی په ملک کې څه نور داسې سټیټ شته بهرې وختونه تېر کړي دي ښه انګریزي زده کړې ده دا د عامو خلکو سره ما زیاتره سره چې روټۍ باندې به ناست یا به دغه ناست نو دا خبرې کېدلې بل طرف ته هغه خلک دی چې هغه د طالبانو نه یېرېږي هغوی وایي چې خدای مکړه طالب راشي ملک سره به څه کېږي هغه خلک هم غواړي که هر څه دی ډاکټر اشرف غني صاحب د هغه اداره چې کومه ده یا حکومت چې کوم دی دا ښه دی کم از کم یو شی خو شته دی که نه طالبان که رالو نو خدای خبر چې بیا به سي مخکې هم طالبان راغلو خلکو په ذهن کې هغه یارې شته هسې هم د طالب د نوم چې کوم دی دا د دهشت سره تړلی دی په افغانستان کې نو ځکه خلک یو که اشرف غني صاحب هر څنګه دی حکومت هر څنګه دی خو د دې نه به ښه یو خو داسې یو ماحول هلته کې بل هغه خلک چې هغه د ډاکټر صاحب مکمل خلاف دي خو هغوی د طالب هم خلاف دي هغه خلک چې کوم پوهه خلک دي هغوی وایي چې طالب ځان له تباهي ده او د اشرف غني صاحب ځان له تباهي ده نو څه به کېږي بس الله ته کار پرېښی دی چې خدای پاکه ته سمیله اوسې امریکې نه خلک خفه هم دي د امریکې په دې خبره باندې چې امریکا فوجونه وباسي د افغانستان نه په دې باندې افغانان ډېر زیات خفه دي هغې وجه دا ده اکثر افغانانو نه ما دا واورېده وایي چې امریکا دا جنګ خو موږ نو شروع کړی د طالب سره جنگ راغې امریکا راغله د طالب سره جنگ شروع کو شل کاله دوی وجنګېدله اوس دوی ځي او اوس بیا هغه چاته طالب ته دوی لکه ښکاري خلکو ته دی چې امریکا انټینشنلي طالب له یو امیج جوړ کړی دی یو داسې پیش کړي چې بس یاره دا اوس ښه دی بس مونږ ځو د دې به زمونږ نه دغه کېږي نو وایي چې یاره امریکې چې تا د طالب سره جنگ شروع کړو ټوله نړۍ دې راوستله هغوی یو طرف ته او طالب بل طرف ته اوس تاسو هغه طالب چې کوم دی هغه ته افغانستان پرېږدی هغه ته د افغان حکومت پرېږدی هغه ته د افغان فوج پرېږدی چې دومره هغه همره طاقت یې نه دی ګین کړی نو دا یو زیاتې دی اوس ښکار هم ده چې امریکا په دې وخت کې دا تلل چې کوم دی دا ډېر زیات
لکه افغانانو دپاره ما جنرالي چې وکتله نو څوک په دې باندې خوشحاله نه دي. یوه بله خبره دا ده چې د امن نه خلک خوشبینه نه دی. ډېر خلک دا وایي چې یاره بدقسمتي ده او زیاتره افغان قیادت باندې چې کوم دی هغوی نیوکې کوي چې یاره افغان قیادت چې کوم دی دا قوم فیل که هغه طالبان دي که هغه د سیاستوال دي که هغه مجاهدین دي لکه هغوی وایي چې یاره په افغانانو باندې هر چا که کمیونست راغلی دی هغه په خپله باندې کانې کړي دي که هغې نه پس مجاهد راغلی دی هغه ظلمونه چې خلکو دا خلکونه تاسو وورئ نو بیا د هغې نه پس چې طالب راغلی دی د هغه ظلمونه اورئ نو افغانان دې ټیم کې په دې پوزیشن کې دي کوم چې ما د هفتې 10 ورځې کې کوم وکتله چېرې هغوی وایي چېرې ظلم خو زمونږ بس مونږ اوس نصیب دی حالانکې ډېر ښایسته وطن د معدنیاتو نه ډک وطن کلا او فراحه چې کوم دی غرونه غټ غټ غرونه پکې غرونه ښایسته غرونه ورشوګانې ښایسته ساراګانې ښایسته خو غټه خبره دا ده چې افغان قوم چې کوم دی افغان قوم نه د افغان لیډرشپ د لاسه چې کوم دی دا قوم داسې نو ما چې کوم دا تاثراتو چې هلته ما وکتل یو بوږنېدونکې غونته کې حالات یو د یارې یو ماحول طالب چې کوم دی هغه اوسه پورې داسې یو شکل دی چې د هغې نه خلک یریږي د هغې نه ماشومان یریږي د هغې نه زنانه یریږي د هغې نه بېګناه خلک چې کوم دی د هغې نه نور ایتنیک ګروپونو والا هم یره کوي بل طرف ته ډاکټر صاحب چې کوم دی د هغه نه هم خلک خفه دي نو دا صورتحال مې چې تاسو سره زه شیر کوم چې په کابل کې زما د 8 ورځو کوم نچوړ چې کوم د صورتحال باره کې هغه ده